سلامونه احترامات ملګرو سجاد علي ما دې ټایم کې موجود یم په ضلع شنګله پشلوړ کلي کې د فضل غني چې دی نو د هغه قصه به درته کوم چې هغه خپل ذهني توازن چې دی نو هغه ذهني توازن یې خراب و د حیدرآباد جیل کې یو 2 کاله تېر کړي دي د هغې نه بعد چې دی نو شناختی کارډ ورسره نه و هغو بیا ډیپورټ کړی دی افغانستان ته د هغه بچي را سره موجود دي او دا کومه قصه چې شوې ده زموږ سره یو ملګری موجود دی هغه به راته هم دا قصه کوي د ماشومان چې دي نو هغه اوس ډېر زیات بې اثري دي په دې ویډیو کې تاسو د هغه تصویران هم کتلی شئ د هغه د والد صاحب ډېر زیات د افسوس مقام دی والد صاحب هم د هغه ذهني توازن یې خراب دی او والده صاحبه چې ده نو هغه وفات شوې ده زموږ سره دلته کس موجود دی سوشل ورکر هم دی د هغه نه تپوس کو پوښتنه کو چې هغه دې باره کې څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه تاسو راغلی دلته خپل قیمتي وخت موږ له راکړو زما نوم ابرار احمد دی زما ینګ اتحاد ګروپ طرف نه زه ته هغو ایډوایزر یم موږ یو وړوکې غوندې کوشش کلی او کوشش دا و چې موږ ته چې کله پته ولګي چې د غني روک شوی دی که نه نو دې نه زه وم عارف چغرزی دی زموږ چیرمین هم دی هغه موږ ته حیدرآباد جیل سره رابطه وکړه چې یار زمونږ دغه کس و تاسو سره و دا اوس ته شو که نه اوس دا نشته په دې جیل کې نشته نو هغوی موږ ته دا خبره وکړه چې هغه خو موږ 2 کاله مخکې افغانستان ته حواله کړلی که نه نو موږ وایي تاسو څنګه د افغانستان ته پاکستاني شهري حواله کوئ که نه خیر هغه خبره هلته ختمه شوه هغوی موږ ته وایي تاسو افغانستان امبیسي سره رابطه وکړئ خیر خپل هغه چینل موږ وچلول هغه سره رابطه وکړه چې هغه رابطه وکړه نو بیا څه ټایم بعد دا موږ دغه هم ورکړو په دې امت اخبار کې د دې دغه کې پوره یو دغه ورکړی که نه کالم هم ورکړی نو بیا څه ټایم بعد دا غني چې دی بیا خیر میلاو شو او څنګه راغی ته افغانستان نه ته ایجنسۍ به تھرو راغی که څنګه هم راغی خو خپل دې ملک ته راغی که نه دا کم ټایم کې چې دو ونیسو یا افغانستان ته ډیپورټ کوو نو ده سره خپل شناختی کارډ نه و ده سره هغه وخت کې د سره زه د ذهني توازن چې د خراب و که نه نو ده ته خو څه پته لګي چې NIC څه ته وایي پیسې څه ته وایي یا روټۍ څه ته وایي که نه دا خو ذهني توازن ته د خراب و نو دی چې دی په دغه شک منتي افغان ته ډیپورټ کړی و بیا دې نه وروسته بیا هغه چې هلته ټورچل شي د هر څنګه شی دا غریب ښه خراب شي دی دومره زیات خراب نه و خو دومره دا ظلم شي دی چې دی ښه خراب شي دی بیا دې خیر زموږ د علاقې ته راغی دلته څه وخت و بیا دې ځینه بیا لاړو د سواړۍ کې تاسو به لیدلی مې هلته اکثر اوس مسله دا ده که نه چې زموږ غټه خبره دا ده چې موږ ته دې وړو مطلب څنګه چې چلو کو څه ترتیب جوړ کو چې د دې وړو موږ داسې دغه جوړ کړو چې دوی د مستقبل چې دی دا روښانه شي اور دې ماشومان اوس څوک شته او که نه ته دوی ماشومانو بس یو ترې دی خو هغه غریب ځان له بېروزګار یې په هر وخت کې یا روزګار هم نه مور ته د دواړو چې دا هغه وفات شوې ده پلار یې دغه شان دی در بدر دی دو په دغه چکر کې دوم مزدر بدري کلی زمونږ کلی زه د دو ډېره مننه کوم خپل ته کلی خاص کور په دې پشلوړ باندې چې دلته ماشاءالله ټول خیال ساتي خو هر وخت کې د هر چا دومره وس نه چې ته دو خیال وساتي که نه خو هر کس کوشش کوي چې دا یتیم دی د په سر مې زه لاس کېدم دله کپړې والم دله خواږه والم دله دغه وکړم خو ته پلار چې یا ته ریاست چې یو ذمهداري که نه هغه ریاست ته زه ریکویسټ کوم چې دا خپله ذمهداري دې پوره کړي ته دو دې خیال وکړي الله به ستاسو خیال وکړي ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو خپل دغه قیمتي وخت نن سبا دومره حالات خراب دي د کرونا د وجې نه بیا هم تاسو ته زه داد در کوم چې تاسو د پشلوړ کلي کې موجود ما دا 2 ماشومان دا سلیدی شیخ ښکلي ګلالي ماشومان دي چې ډېر زیات غریبانان دي یعنې وبوته وایي چې یتیمانان هم دي او یسیران هم دي نو وږي خو به دو نه پاتې کېږي ځکه چې غټ کلی دی مسلماني ده او ډېر ښه خلک دی زموږ پښتو ده خو خبره دا ده چې د دو د مستقبل چې کوم دی نو دا به څوک کوي د مستقبل فکر به د دو څوک کوي نو حکومتي چارواکو ته زموږ خواست دی ځکه چې د دو پلار چې سره چې کوم ظلم شوی دی نو هغه هم د حکومت ته طرف نه شوی دی که نه نو برای مهرباني حکومتي چارواکو ته زموږ دا ریکویسټ دی چې د دې 2 ماشومانو سره ودرېږئ په دو باندې چې د دو مستقبل هم جوړ شي او دو په یو ښه لار باندې روان شي خپل کوربا سجاد علي له ورکړئ اجازت په لوی الله مو سپارم د الله په امان